بسم الله الرحمن الرحیم. د 11 اکتوبر پروګرام به یو ناکام پروګرامي د نشستن گفتن او برخاستن علاوه به په دې کې څه نه وي. دا خبره زه په دوو وجوهاتو باندې کوم. یوه وجه دا ده چې د دې تحریک سره الټیمیټ ګول نشته، نصب العین ورسره نشته چې اخري مقصد زمونږ څه دی. څنګه چې سیاسي ګوندونه دي یا کوم چې سماجي ګوندونه دي، لکه مطلب مونږ به دا وایو چې ځینې پارټیان وایي چې مونږ شرعي نظام غواړو، ځینې پارټیان وایي چې روټي کپړه مکان، یا ځینې پارټیان وایي چې انصاف. دا د هغوی الټیمیټ ګول یا د هغې پکې هغې دپاره محنت کوي یا نه کوي، یا هغه حاصلېږي نه حاصلېږي، خو د دوی سره یو الټیمیټ ګول موجود وي. یا ځینې سماجي تنظیمونه دي چې د خدمت او د بلډ او د یو شي بل څیز په حق کې هغوی کارونه کوي، د هغو سره یو الټیمیټ وړوکی ګول یا لوی ګول خو موجود وي ورسره. هغه ګول د پی ټي ایم سره نشته تر اوسه پورې. مطلب دا دی چې یاره که فرض که تاسو راټول شئ نو بیا به مونږ جرګه کوو او بیا په جرګه کې به فیصله کوو، بیا به ځان له یو ګول جوړو. نو په دې طریقه باندې خو تحریکونه کامیابېدی نه شي. لیډر ابه هم ګول ورکوي، مقصد به ورکوي چې یاره مقصد به زموږ څه وي، هم به د هغې سره ایجنډه ورکوي. نو هله به ورسره خلک ملګري کېږي، خلک به د پښتونولۍ یا ځپلي خلک به د دوی په اواز باندې په دغه وجه باندې ملګري شي چې یاره څوک د اواز ټوټولو دی. خو د دوی سره لا تر اوسه پورې واضحه ګول دا نشته دی د ریاستي ادارو د مخالفت نه علاوه. هغه څه ګول نه شو که نه، هغه یو تنقید شو، خو هر څوک کولی شي. هغه هم د ډېر حده پورې سړیو سره اختلاف یا حمایت کولی شي، خو هغې ته ته ګول نه شي ویلی چې ته صرف په ادارو باندې تنقید کوې. ښه په ادارو تنقید کوې نو ستا سره الټیمیټ حل د دې خبرې څه دی، هغه حل ته قوم ته پیش کړه. نو چې هغه حل ته نه دی پیش کړی نو یو مسله دا ده چې ستا سره مقصد نشته. چا سره چې مقصدونه شته دی هغوی هم د ډېر حده پورې ناکامه دي، نو چا سره چې نشته به څه کامیاب شي. دویمه خبره چې کومه ده نو هغه دا ده چې د دې صوبې حالات داسې دي چې د خلکو پارلماني نظام خوښ کړی دی. په کروڑونو خلکو دلته کې ووټ کاسټ کړی دی، پی ټي آی ته، مسلم لیگ ته، پیپل ته، جمعیت العلما ته، جماعت اسلامي ته دی ووټ ورکړی دی. او چا چې ووټ ورکړی مطلب دی پارلماني نظام خوښوي، او هغه چې څوک خوښوي نو هغه خلکو بیا ستاسو تحریک طرف ته څه دلچسپي هم نشته. نو مطلب دا چې یو ډېر لوی اکثریت کوم چې پارلماني نظام خوښوي او یا فیصده او 50% خلک داسې دي چې هغوی پارلماني نظام باندې یقین ځکه شته چې په الیکشن کې به دې کې حصه اخلي، چې نو هغه پارلماني نظام والا فالوورس چې کوم دي او یا 80% خلک هغه ستاسو نه اګنور دي، نو د هغوی نمایندګي څوک کوي؟ نو صرف د 20-30% خلکو د نمایندګۍ په وجه باندې که فیصله کېږي نو دا فیصله به اکثریتي پښتنو ته هم غالبه خبر ده چې دا به ورته قابل قبول نه وي، ځکه چې دا خلک نه جرګې ته رالل، عدالت ته رالل، او نه د دوی څه داسې باقاعده دلچسپي شته په دې څیزونو کې. د دې دوو خبرو په وجه باندې زه دا وایم چې یو د دوی سره واضحه نصب العین نشته، دویمه دا چې د عوامو خاموش اکثریت داسې دی چې هغه د دې څیز خاص اهمیت نه ورکوي، چې نه ورکوي نو نمایندګي د دوی چې کوم خلک کوي نو په هغوی باندې هم سوالیه نشان دی. د یو ضلعې نه څه تعداد تللی دی د جرګې له، نو د هغه ضلعې کې چې کوم په لکونو خلک دی، آیا دا ټول خلکو دا کسان خپل نمایندګان مقرر کړي دي او که نه دي؟ که دا بس د ځان نه تللی دی دوی به فیصله وکړي هلته. نو دغه یو خبره ده پکې. او اخري کې به زه دا خبره کوم چې ځوانانو له جذباتي کارکنانو له په دې موقع باندې به نورو احتیاط پکاري، ځکه چې په نږدې ماضي کې تاسو ولیدل چې ډېر خلک د دې ریاستي ادارو خلاف خبرې شروع کړي، تقریرونه شروع کړي، او هغه خلک بیا سایډ ته شي، عام ورکر ته بیا نقصان میلاو شي. الله دې نه کړي چې دغه نقصان په دې کې هم راشي چې لیډر بیا په یو طرف یو تاسو په بل طرف.